أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قرآن کریم کې د اول نواله او تر دې ځای پورې دا 20 آیاتونه د 20 آیاتونو کې د دریو قسمه خلکو ذکر وشو. یو دا قسمه خلکو ذکر چې هغه نیکان دي، متقیان دي، مسلمانان دي. د هغوی باره کې بقره اولنی 15 آیاتونه مفلحون پورې او بیا 2 آیاتونه هغه د کافرانو د پاره چې هغه بالکل په ظاهره مخالفت کوي د دین اسلام او سوچه کافران دي. او دا 14 آیاتونه تر د دې پورې قدیر پورې دا هغه درېیمه ډله چې هغه منافقین دي چې دا به د ټولو کې خطرناک دي. منافقین دا د کافرونو هم خطرناک خلک دي، ځکه چې منافق د مسلمان نقصان د پاره یا په ظاهر باندې ایمان راوړي او یا د دنیا د مفادو د پاره. نو د کافرانو د منافقینو یا خو د خپل مفادو د پاره د ذلیل دنیا د پاره په ظاهر باندې اسلام قبول کړو او یوازې قبول کړی نه بلکې اسلام کې څومره حکمونه ارکانو صحابه سره یو شان دي هغه به کول هم. او دویم دا چې دوی مسلمانانو ته د نقصان رسولو دپاره ځان په زوره مسلمان کړو. الله پاک د دوی ذکر کوي. اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې دوی اغیستې دا گمراهۍ لره. دا منافقان دا کافران دا هغه خلق دی چې دوی واغیستله گمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې، په مقابله د هدایت کې، یعنی رڼا یې پرېښودله او تیارې قبوله کړه. دین اسلام یې پرېښو او کفر یې قبول کو د زړه نه. نو الله رب العزت د هغوی
دپاره یو جواب کوي چې فما ربحت تجارتهم، فما څه ربحت ګټه وکړه او څه فایده درکړه، تجارتهم تجارت د دوی، یعنې څه فایده ورکړه څه ګټه وکړه، تجارتهم د دوی تجارت، دا یو قسمه تجارت ورته وي. دوی دا دین اسلام پرېښو او کفر قبول کو، نو الله پاک وایي چې فما ربحت تجارتهم د دوی د تجارت څه ګټه دوی له وکړه او څه فایده یې ورسوله دوی ته. وما کانوا مهتدین، او نه دي دا کافران لاره موندونکي، دا منافقین مشرکین دوی نه دي لاره موندونکي، یعنی هدایت موندونکي، صحیح هدایت موندونکي، دین اسلام موندونکي. بیا الله رب العزت مخې ته د دې منافقانو هغه مثالونه ذکر کوي چې دوی مثال څنګه دی، دا څنګه خلق دی. مثلهم مثال د دې منافقینو کمثل الذي په شان د هغه چا دی استوقد ناره چې بل کړي تیار کړي اور لره، برابر کې او بل کړي قد نارن اور لره. فلما هر کله هر هغه وخت اضاءت چې روښانه شي دغه اور یا د اور د رڼا، اور چې خلک بلی د دې نه په دنیا کې یا خو د رڼا دپاره بلی چې رڼا راته وکړي او یا دې دپاره بلی چې په دې باندې څه فایده ترې والې پخلی ځان ورته ګرم کې پخلی پرې وکړي. نو مخکې زمانه کې د مشرانو ته به یادې چې ټولې به دغه ډیوې به وې، لاټینونه به ول، دا ګیسونه میسونه هم وروسته بیا راووتل، دا سلنډر او دا بیليانې خو چې وسول، نو مخکې ټول به دغه لتکي او دغه ډیوې او باتیانې او دغه اور به یا به چا اور بل کو، په اور به یې رڼا حاصلوله او هغه خو پې اوس هم کېږي پخلی، خو د رڼا دپاره به اور ډېر بلېده. مثلهم مثال د دې خلکو د کافرانو د منافقینو کمثل الذي په شان د هغه چا د استوقد ناره چې هغه برابر کې بل کړي اور لره، استو معنا جوړ کې برابر کې قده بل کې نارن اور. نو فلما هر کله اضاء چې روښانه شي ما حوله غیر چاپیره د دوی نه ذهب الله بنورهم، بوزي الله پاک، ذهب الله بوزي الله پاک او یا پرېږدي دوی لره، ذهب الله بوزي الله پاک بنورهم د دوی هغه رڼا، دوی اور بل کې چې مونږ ته به رڼا شي. د اسلام اصل کې د دې نه مراد د اسلام دی، دا نیغه لاره ده، هدایت دی. دې هدایت اصل کو چې مونږ ته به اوس رڼا شي او مونږ به مسلمانان حساب شو. خو د دوی په زړه کې چې دی نو نفاق پروت و او یو قسمه دوکه و، یو فریب، یو دروغ، یو دجالتوب، دجل او کذب دی په دې زړه کې پروت و چې مونږ د مسلمانانو له به دوکه ورکو. نو الله پاک ذهب الله بنورهم، الله د دوی هغه رڼا، د دوی یعنې ظاهر خبر دا چې دوی اخلاص نه و، بس د دوی په ایمان کې اخلاص نه و، بس ټوله دوکه و دجل و فریب و. نو ذهب الله بوتله الله پاک بوزي الله پاک بنورهم د دوی هغه رڼا د دوی نه وترکهم او پرېږدي دوی لره د کافرانو لره فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې بیا څه نه ویني، یعنې داسې ړانده کانه کړه او داسې شمکور کړه الله چې وس ورته نه حق ښکاري نه ورته باطل ښکاري، خدای کوم طرف ته لاړ شو، په شک کې پرېوته که نه، نه حق ورته ښکاري نه ورته باطل ښکاري، یو یا سوچه کافر شه یا سوچه مسلمان شه، نو دوی په منځ کې هغه معلق شول، ځوړند شول چې دې خوا په ظاهره مسلمانی او دې خوا په پټه باندې بیا چې د هغه کفر.
نو الله دوی لره پرېښودل په د خپل حالات باندې په د نفاق کې فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې بیا څه نه ویني سمون دوی کاڼه دي او بکمون دوی چاړهګان دي عمیون ړانده دي فهم پس دوی دا منافقین دا کافران لا یرجعون دوی نه راګرځي حق طرف ته او کصیب من السماء یا پشان دغه تیز باران صیب ویل کېږي تیز باران ته من السماء چې وي د اسمان نه او فيه وي په دې باران کې ظلمات تیارې ورعد او ګړزا وبرق او برېښنا یجعلون چې ګرځوي دوی اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د وجې د یرې د تندر نه حذر الموت یا د وجې د یرې د مرګ نه والله محیط بالکافرین الله پاک ګیرونکی د داسې کافرانو لره دې اوس مطلب څه شو دې مطلب دا نه ده چې ظاهري باران تیز او تیاري او ګړزا او برېښنا داسې نه دي مراد د دې نه مراد قرآن کریم دی کله چې به دا منافقین د نبي علیه الصلاة والسلام په مجلس کې به کله دوی ناست ول که نه او کله به نبی علیه السلام مبارک داسې خاموش شو چې وحی به شروع شوي نو په دې ټیم کې به دا کافران ډېر زیات یارېدله چې چېرته الله پاک د نبي علیه السلام ته موږ ونه ښیو نو دوی باندې به د قرآن کریم چې به نازلېده داسې به نازلېده لکه تندر لکه په سړي چې تندر ولګي نو دوی به د خپل غوږونو کې داسې ګوتې کېښودې چې موږ نه اورو که چېرته زموږ په باره کې آیت نازلې شوی نو چې موږ اړو هم نه اورو داسې ارامیانو نو هغې باره کې الله وایي ایا په شان دغه تیز باران نو قرآن کریم چې به کله نازلېده فیه ظلمات دي تیارې داسې مثال د دوی ورکو دوی به دومره لکه دې باران کې سړی څومره یېرېږي چې کله پکې تیارې وي کله پکې ګړزا وي برېښنا وي نو خلک هغه ډېر درزا چې خېږي خلک به د غوږونو کې ګوتې ورکړي یاره چې پردې مې ونه شلېږي نو یجعلون دوی به ګرځولې اصابعهم خپلې ګوتې د وجې د څه نه صواعق د تندر نه من الصواعق د وجې د تندر نه تندر څه شی تندر هم دغه چې د دوی په باره کې چېرته قرآن کریم نازل نشي دوی به یېرېدل چې زموږ باره کې چېرته قرآن کریم نازل نشي چې زموږ دا نفاق نبی علیه السلام ملګرو ته او نبی علیه السلام د ښکاره چېرته نشي چې دا رامیان خو منافقین دي سخت به یېرېدل قرآن کریم چې به کله نازلېده دوی به دومره یېرېدل دومره لکه دغه مثال الله ورکړو حذر الموت یا د یارې د مرګ نه یعنې که چېرته زموږ په باره کې نبي علیه السلام فیصله ونه کړي چې قتال ورسره شروع کړي جنګ ورسره شروع کړي مړی کوي دا خو هغه منافقین دي دا خو موږ له تاوان نه کوي نو په دې نه مه وېرېدله والله محیط بالکافرین الله داسې کافرانو لره ګیرونکی دی منافقینو لره یکاد البرق نزدې دغه برېښنا مراد دغه قرآن کریم دا نزول دی یخطفو چې اوتښتوي ابصارهم د دوی نظرونه قرآن کریم نازل شي د دوی نظرونه وتښتوي د دوی سترګې چې دغه پټې کې دوی به سترګو د غړولو هم پاتې نه شي ځکه چې زه به دا ویم لکه موږ دا ناست یو که نه او موږ ټول وایو موږ مسلمانان یو او دا خو زموږ عام مجلس دی چې هغه کې پیغمبر تشریف فرمایي چې هغه ته ټولې دنیا ډیوه ده رڼا ده او قرآن کریم غونډه کې کتاب نازل شي او چې تاسو سره پلانکې کس چې کوم ناست دا منافق دی دی به څومره ګبراو شي څومره به ویریږي دا ټول ملګري په لکو خلکو او نبي علیه السلام چې ښه ته ما سره دا
څومره سړی دا نن سبا چې تاسو خیال سړی چې د عدالت تاڼه ته پېښېږي یا داسې مشرانو ځای ته نو څومره به ځان یېرېږي چې د غلطي رانه ونې شي چېرته په زما په دې دغه باندې چلبازي پوه نه شي نو سړی څومره لکه د خپل خیال کوي نو دا خو د دواړو جهانو سردار د هغه مخې ته دو ناس ول که نه د هغه نبي علیه السلام خو دومره روب و چې نبي علیه السلام وایي زما دښمن چې ما په میلیونو باندې هم وویني د میاشتو په سفر باندې نو هغه به یېرېږي او واقعي په میاشتو په سفر چې په میلیونو کې د دښمن را روانو نبي علیه السلام نه به یېرېده په زړه کې به یېره وه خدای څه به راسره کېږي ځکه چې پیغمبري طاقت و که نه نو ده خو سره خوا ته نږدې نږدې ناست وله نو ډېر زیات په یېرېدل چې نبي علیه السلام ته چېرته الله پاک مونږ ونه ښایي دا خو کافران دي اصل کې نو د دوی که چېرته نبي علیه السلام ته د دوی د ظهور ښکاره کړی وي دې خلکو ته چې دا چې ناست دي دا زموږ سره دا کسان دا منافقین دي سترګې به دوی ړندې شوي وي غوږونه به دوی کاڼه شوي وو د دوی د سترګو نظر به زیات ښېدلی غوږونه به یې کاڼه شوي وو یکاد البرق نږدې ده برېښنا یختفو چې وتښتوي ابصارهم د دوی نظرونه کلما هر کله اضواء لهم چې رڼا به شوه د دوی دپاره مشو فیه دوبتله کول په هغې کې کله چې دا اسمان وبرېښي نو سړی په دې کې لکوډ یو قدم والي خو چې کله اسمان نه برېښي او هغه باران که تیرې شي او اوس داسې لارې چې هغې کې لارې پته نه لګي خو بس ټول نالۍ دی یا مثلا پټي دی او پولې دی او غر دی نو چې رڼا سړي سره تیارې نو مخ ته څنګه مزل کوي دغه شان چې کله به قرآن کریم وحی بندې شوه بعضو به رڼا به یې لکه اطمینان وموندو بیا به پاڅېدل نو چې ووتلې الله خیر کړو الله خیر کړو دومره خو ورته دغه کلما هر کله اضواء لهم چې رڼا به شوه لهم دوی دپاره د دوی دپاره چې به رڼا شوه اصل د مسلمانانو دپاره رڼا دغه چې کله به وحی راتلې خو د کافر دپاره دغه وخت کې تیاره وه لکه دوی باندې سترګې مکمل پټې شي خدای پاک موږ ورته ونه ښایي مشو فیه دوبتله کول په هغې کې و اذا اظلما کله چې به تیاره شوه علیهم په دوی باندې قامو دوی به ودرېدل چې کله به وحی شروع شوي بعضو به پسې ودرېدل بیا ولو شاء الله که چېرته خوښه شوې وه د الله پاک که چېرته خوښه شوې غوښتې وي الله پاک لذهبه خامخا لرې کړی به وی بوتلی به وی بسمعهم طاقت د غوږونو د اورېدلو د دوی و ابصارهم د دوی سترګو د لیدلو که الله پاک غوښتې وی نو دوی د غوږونو طاقت او د سترګو طاقت به داسې ختم کړی وی ان الله بېشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر یو شي باندې قدرت والا دی ختم الله مهر والی دی الله پاک علی قلوبهم د دې منافقانو په زړونو باندې وعلى سمعهم د دوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم د دوی په سترګو باندې غشاوة پردې دي ناشنا ولهم دوی دپاره عذاب عظیم عذاب لوی دی ومن الناس او بعضې د خلقونه او بعضې د خلقونه من هغه یقولو چې وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وبالیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین حقیقت کې دوی ایمان نه دی راوړی یخادعون الله دوی کور کې الله لره والذین واکسانو در آمنو چې هغوی ایمان راوړی صحابه وما یخدعون دوی دوکه نشي ورکولی الا مګر انفسهم خپلو ځانونو لره وما یشعرون دوی شعور نه لري نه پوهېږي فی قلوبهم د دوی په زړونو کې مرض بیماري ده شرک بزادهم الله بزیاتوي الله مرضا بیماری د دوی ولهم دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی بما کانو یکذبون په سبب د دې چې دوی به دروغ ویله واذا قیل لهم هر کله چې به ویله شو دوی ته لا تفسدو تاسو ورانې فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې قالون دوی به ویل انما بېشکه نحن مونږ مصلحون صلح کوونکي روغه کوونکي اصلاح کوونکي یو الا واورئ خبردار انهم بېشکه دوی هم المفسدون دوی ورانې کوونکي دي فساد خورونکي دي ولکن لا یشعرون لیکن دوی شعور نه لري واذا قیل لهم هر کله چې به ویله شو دوی ته امنو تاسو ایمان راوړئ کما امن الناس څنګه چې د نورو خلکو راوړی صحابه کرامو قالو د منافقینو به ویل نؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما امن الصفاء څنګه چې دوی بېوقوف راوړی دی الا خبردار واورئ انهم بېشکه دوی هم الصفاء هم دوی قمقان بېوقوفه دي ولکن لا یعلمون لیکن دوی نه پوهېږي واذا لقوا الذین هر کله چې به دوی میلا شول لا کسانو سره امنو چې هغوی ایمان راوړی دی قالو نو دوی به ویل آمنا موږ ایمان راوړی دی واذا خلو کله چې به دوی جدا شول بالبشر الی شیاطین خپلو مشرانو بوتانو ته شیطانانو ته قالو نو دوی به ویل انا معکم بېشکه موږ ستاسو ملګري ستاسو بدین یو انما نحن بېشکه موږ مستهزئون ټوقې کوونکي به دوی پورې الله پاک یستهزئ بدله ورکوي بهم دوی ته ټوقو د دوی
ويمدهم مهلت ورکې دوی لره فی الحال فی طغیانهم دوی په دې سرکشۍ کې یعمهون دوی به سرګردانه دي یعمهون دوی په سرګردانۍ کې یا دوی سرګردانه به وي اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې دوی اخیسته ګمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې فما ربحت بس څه ګټه وکړه تجارت به دوی د تجارت وما کان مهتدین او نه د دوی لاره موندونکي نیغه مثال دوی که مثل الذي په شان د هغه چا د استوقد ناره چې بل کې اور لره فلما هر کله اصوا چې روښانه شي ما حوله ګیر چاپېره د دوی نه ذهب الله بوزي الله پاک بنورهم د دوی نه رڼا وترکهم پرېږدي دوی لره فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې بیا څه نه ویني سمون کاڼه دي بکمون چاړاګان دي عمي وړاندې دي په هم دوی لا یرجعون حق طرف ته نه راګرځي او کصیب من السماء یا په شان دغه تیز باران چې وي د اسمان نه فيه په دې کې ظلمات تیارې ورعد او ګړزا و برق برېښنا یجعلون دوی ګرځوي اصابع مخپلې ګوتې فی اذان په خپلو غوږونو کې من الصواعق د وجې د یرې د تندر نه حذر الموت یا د یرې د مرګ نه والله الله پاک محیط بالکافرین ګیرون کې داسې کافرانو لره دی یکاد البرقو نږدې د برېښنا یختفو چې وتختوي ختم کې ابصارهم د دوی د سترګو نظرونو لره کلما هر کله اضواء لهم چې رڼا به شو دوی دپاره مشو فيه دوی به تګ کوو په هغې کې وإذا اظلما کله چې به تیاره شوه علیهم په دوی باندې قامو دوی به ودرېدل ولو شاء الله که چېرته خوښه شوې ده الله پاک لذهب خامخا بوتله به بسمعهم طاقت د غوږونو د دوی و ابصارهم د دوی سترګو ان الله بېشک الله پاک علی کل شیء قدر پاره شی باندې قدرت والا دی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن